96 ना 92 96 हाँ सही। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। 96 इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासी هذا المصدر أفكيا لا فريد خان ده نمبر 1 وكتب لا آنك نمبر 1 कबल टच का दाव का देना उड़ाने चले कबू का होश नद्दा से पर खर्च हो दिल्ली हाँ बदल टिक को गुजारा पड़ा इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासी द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे आयत दो तारीखी पस मंजर چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بقره کې دا تیر شو چې بیت المقدس ته به کله منځ کو نو هم يهود او نصارا او مشرکین ټول اعتراض کو يهود او نصارا او بوي يخالف ديننا ويتبع قبلتنا زمون د دین مخالف دی او د قبله موافق دی او مشرکین مکه او بوي چې يدعي ملت ابراهيم ويخالف قبلته داول لري چې د ملت د ابراهيم تابع یم او د قبله مخالف دی بیت الله ته مخکینا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا غوم رغبت داو چې دا قبله د بیت الله ته چینج شي او دا په تورات او انجیل کې هم لیکلی و لہذا دا قبله چې چینج شو نو دی بیا په اعتراض وکړ یو اعتراض دا چې دا پیغمبر خواهش پرست دی یعنی د خپل خواهش په اساس باندې کله یو کار کوي کله بل کار کوي صحیح خبر نه الله تعالی او فرمایل چې تاسو دا ټول دین صرف په قبله کې ور را بند کړی دی نو سم ډسکس کوي نو وی فرمایل چې لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ایمان خو صرف دا نه دی چې کوم ډایرکشن ته ومسکه ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين بلکې ایمان تقاضا ده چې په دې شینه به ایمان راړي وآت المال على حبه د خدای په محبت باندې مسکینانو ته یتیمانو ته او غریبانو ته هغه ته مال ورکې او وی فرمایل واقاموا الصلاه وآتوا الزکاه زکاتونه به ورکوي منځونه وکوي او وی فرمایل والصابرین فی الباساء والضراء وحين الباس د استقامت مظاهره وکوي په بدنی مصیبت کې په مالی مصیبت کې او په میدان جنگ کې والموفون اذا بعادهم اذا عاهدوا کم پرامزز او وعده چې مو کړی نو هغه پوره کوي نو ګویا الله تعالی باټم لاین هغه يهود او نصاراو په کو صحیح چې الله سبحانه و تعالی از ایڈریسنگ اس صحیح نو الله تعالی فرمایي زمون په وطن کې ضرب المثل تاسو ومي یو وی کوزه نو کوزه کې دوه سوري دي یو د بنا او یو وی غلبیل تاسو څه غلبیل انو وی غلبیل را پاسې دي کوزه ته وی رښتا کې دوه سوري دي صحیح شو نو زمون په وطن کې وی غلبیل را پاسي کوزه ته وی تا کې دوه سوري دي صحیح نو الله تعالی فرمایل چې د پیغمبر باندې دا یو اعتراض او ابجیکشن خو کوي د خپل 200 سرود نه ګوري چې څه وایلیشن کوي خبره ده کړه یوا نو دغه اعتراض کوي ولا نلک هغه اعتراض ولا فیوز کولا نو هغه زم اعتراض وکړ وی ارڅ چې دي زمونږ دین افضل څه ده چې زمونږ قبله د قبله نه مقدمه ده بیت المقدس د بیت الله نه مقدم ده زیات تاریخی ده زیات اینشنٹ ده زیات قدیم ده زیات قدیم یا بل الفاظ کې انټیک ته زمونږ قبله
صحیح نو الله تعالی ولا دا خبرهم فیوز کا چې دا خو دروغ وای دا څه کوي دا دروغ وای او ځکه دروغ وای چې کدوې د قبله قدامت او قدیمواله هغه مراد وي چې په مقدس مکه باندې نوم په جوړ شوی نو الله تعالی فرمایي په مقدس مکه خلوم بنه کور چې جوړ شوی دی هغه د بیت الله د مکه معظمه کې یوا او نمبر 2 الله تعالی او فرمایل چې وعلیکم السلام چې کچره د دوی مراد د قدامت نه هغه داوی چې د دې یعنی ماضی تعمیر دا گویا د بنی اسرائیل تاریخ کې لومبه د بیت المقدس شوی دی رسو د بیت الله الله تعالی وې دام درو وای دام درو ځکه دا تعمیر خو ابراهیم علیه السلام کړی دی هغه تعمیر خو سليمان علیه السلام کړی دی د ابراهیم او سليمان په میاشت خو بلا ډیر زمانه ده سليمان علیه السلام خو ډیر لیټ راغلی دی چې هیکل سليمانی جوړ کړ ابراهیم علیه السلام خو دا هغه په لسو پیړو وړاندې نکړي خبره ذهن کې رااله اوس د بیت الله تعمیر او د دې تاریخ پیغمبر علیه السلام جبرئیل امین نه تاسو کو وې د ازمکه چې لا نو پیدا شوه نو تاسو شي کته نو جبرئیل امین ورته وې ما د ابو په مخ باندې یو سپین شاینینګ فوم کته زګ تاسو څه زګ یو شاینینګ فوم ماډل غوندو پیغمبر علیہ السلام ورته دا څه شو وې دا د بیت الله شریف ماډلو دا بیت الله شریف ماډلو د څه شکل کې د سپین شاینینګ زګ شکل کې نو چې کله الله تعالی آسمان پیدا کړ او زمکه یې وغوړوله نو فرشتو ته حکم وکړ چې دا بیت الله په دغه ځای کې آباد کړي نو دا د مکی ویلی ورته وخوله دې کې د بیت الله لومبنه تعمیر چاوک فرشتوک لیټر ان چې خدای آدم علیه السلام پیدا کړ نو د بیت الله تعمیر دا صرف بوسیده شوی نو بلکې لنګ شوی قرآن شوی نو آدم علیہ السلام تا اللہ تعالی حکم وکړ نو دویم تعمیر هغه وکړ چونکه دا بیت الله شریف چې کوم ځای دا ویلی ده او د ماونټینز نه ټول وګو فلډ پدې راځي لہذا دې بیا وړاندې شو بیا وران شو نو دریم تعمیر د آدم علیہ السلام یو نوسه د زوی زوی دی او پیغمبر هم دی دا غنوم د شیث علیہ السلام بابل سره خواته قبر دی زمر غلې مرته نو حضرت شیث علیہ السلام هغه دریم تعمیر وکړ د شیث علیہ السلام نه بعد د نوح علیہ السلام طوفان کې بیا اونړې نو سلورم تعمیر ابراهیم علیہ السلام وکړ د کوم چې ذکر سوره بقره کې تیر شوی دی د دینه بعد بیا دې ونړې چې کفلړ براتم په پنځم تعمیر د اسماعیل علیہ السلام خسرګنای څوک خسرګنای جرهم دا قبیله نوم دی جرهم ناغه تعمیرو کو پنځم شپږم تعمیر د دې بلاد الشام یعنی د سیریا حکمرانانو عربی کې ورته عمالقه وای انګریزي کې ورته ایمالیکایټس وای نو ایمالیکایټس هغه د مکی ویلیوم دغه کنټرول کې و نو شپږم تعمیر هغه وکړ انګریزي کې ورته ایمالیکایټس وای ای ام ای عربی کې لیکل شي عمالقه عین میم الف لام قاف قاف دو ټکو والا قندهار والا قاف کابل والا نه کم قاف لوی قاف موږ ورته غټ قاف وایو نو عمالقه هغه عمالقه هغه یې تعمیر وکړ تشپګمو
وم تعمیر د پیغمبر علیہ السلام په بالا نکانو کې یو نکه دی داغه نوم د قصی ابن کلاب. نو اوم تعمیر هغه وکړو. اتم تعمیر پیغمبر علیہ السلام پیدا شو خو لا پیغمبر نو خود مکی ویلی کې په الصادق الامین باندې مشهور. خلکو نو خپل امانتونه هغه به د سره کې خودل. الصادق الامین the truthful and trustworthy. پیغمبر علیہ السلام دا لقب ہے، دا کوالٹیز ویل نون کوالٹیز. نو دا بیت اللہ شریف قریش و آبادو چا قریشو اغی کنڈیشن کی خود چې د بیت الله تعمیر کی چې ډونیشن ورکوي نو د حلال مال نه ورکوي. نو چې پیسې را جمع کړي نو بجټ کې ډیفیسټ وو، ټول بیت الله په نه آباد دي. ځکه دا بیت الله شریف داسې ګوره دی، خو ګوره داسې مستطیل غونډه دی، دلته نه خدا سي قوس غونډه دی، داسې مستطیل وو، داسې اوس خو داسې مربع غونډه دی. ځکه دا عزت بهر ده، حکیم والا عزت نه بهر ده. ایکچولی دا بیت الله عزت ده، ځکه دا بیت الله شریف دی داسې صحیح. خدا د حکیم صاحب تاسو نه بهر ده. نو دای کی بجټ وکړو، ای کی ډیفیسټ وو، لہذا فیصله وکړه چې چلو بس دای سره عبادتونه درس نه. خو جګړه رااله د حجر اسود کې خودو باندې هر قبیله دا اعزاز او دا آنر د ځان د پاره غستر غوښتل. او قریبو دیتا چې یو بل پسې تور راځته وي او بلډ شیټ شوی. خو چا عقلمن پکې وي وی اوسې پرې دی. سبا سحر چې څوک دلته ډومبه راغلی داغه فیصله به فائنل او حتمی هغه څه فیصله وکړه. ځکه دا هر شي لپاره سولوشن خو راوباسه دا نه چې کمپلیکیټ کېږي نه څه طریقې بچي او ناغه سار اتفاقا پیغمبر علیہ السلام د ټول نن بیر تر رسول د خدای کړه دا سوش. نو دوی چرال له وی قتل نو ډیر خوشاله شو، ودا کوم مهرباني شو د الله، ځکه الصادق الامین موجود دی. پیغمبر علیہ السلام خپل کیس دی وړاندې کړ، حضور علیہ السلام خپل صادر مبارک خور کړ پټو. نو پای کې دا ګټه کې خو دا وې د ټولو قبیلو چیف ټینز او سرداران راوړاندې شي. نو ټول صادر د لاس واچو، نو ټولو پټو د لاس واچو، راوچت کړو. نو چې کې خودو ځای کې راوړسو نو پیغمبر علیہ السلام په خپل لاس غټ راوستو الته کې خودا جګړه ختم شو. دا سیم نمبر اتم نمبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام د خپل وفات نه وکال وړاندې حضرت عائشہ ته وی رضی اللہ تعالی عنہا لو ما كان قومك حديث عاد بالاسلام، کستا دا قوم یعنی مکی والا تازه په تازه اسلام کې نه داخل شوی. ځکه حضور صلی الله علیه وسلم د وفات نه یعنی تقریبا 2 کاله مخکې نو کدی تازه په تازه نه داخل شوی. نو زما خواهش داو یا زما اراده داوا چې د بیت الله شهید کم، د بیت الله شهید کم او 3 موډیفیکیشنز پکې وکم. نمبر اول چې دا حتیم پکې ودن نه کم. نمبر 2 دا دروازه دومره اوچته ده چې الله ورته رسي، نو دا په ګراوند باندې ولګو پزماکا. او نمبر 3 چې یو بل دروازه ولې بل سایډ ته ولګو چې که څوک نه نوځي نو یو باندې نوځي په بل باندې به اوځي. صحیح. او دا حضور صلی الله علیه وسلم ارزو او تمنا وا. حضور صلی الله علیه وسلم یو خو تحفظ چې دا خلک به پروپاګاندا شروع کی
چې دنو حزم دا کړی دی چې زمونږ نشانې به نه پرېږدي. څه به کوي چې زمونږ سب تاریخي نشانې به ختمه خامخا. نمبر 2 حضور علیہ الصلوۃ والسلام مزید ژوندې پاتې نشه. لیټر آن چې حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ، عبدالله ابن زبیر دا د حضرت عائشہ خوریه دی. د چې کله مکه کې د خپل خلافت اعلان وکړ د بنی امیہ پر ضد، د چا پر ضد؟ د امیان پر ضد. نو دته د حدیث راورسېد، حدیث ورته د خپل خاله په حواله راورسېد چې د پیغمبر اسلام تمنا و، لہذا نه د بیت الله شهید کو، د پیغمبر د ارزو مطابق آباد کو. حتیم پکې دنه کو، دروازې ولا دو جوړ کړې او دواړه په ګراوند راغولې. اوس چې کله د څوک مخالفي ناغه بستا خلاف یو حکم د لاس داس نه پریدي چې منفي او نیگیټیو پروپاګاندا ستا خلاف کېږي شي. لہذا د امویانو د بصره والی او گورنر حجاج ابن یوسف دا نه هم نمبر تعمیر شاو کو عبد الله ابن زبیر. حجاج ابن یوسف دا د امویانو طرف نه د بصره گورنر او حجاج ابن یوسف تاریخی سره دی. لہذا هغه دا خبره دومره پروپاګیټ کړه په ټي وي او په فاکس 11 او په فلان او فلان او دا وګوره یوازې زمونږ نه باغی نه د خدای نه هم باغی دی، یوازې زمونږ نه باغی نه پیغمبر نه هم باغی دی. د بیت الله چې کوم شکل د پیغمبر زمانه کې په خوا را روانو هغه شکل ولا بدل کو. دا سړی دا اراده ده چې زمونږ د دین ټول خراب کی، دا دین بدل کی. خلک یې پام کړه، څه خلک یې راپورته کړه په دا منفي پروپاګاندا. لہذا مکه معظمه باندې اٹیک وکړو، مکه معظمه باندې اٹیک وکړو. ادا 3 ورځې وي چې د منجنیق لګولو، منجنیق باندې میزایل راوښتل، سی راوښتل مثل تر راوښتل په بیت الله شریف. بیت الله شریف شهید شو، بیت الله شریف شهید شو. او ان د اند عبد الله ابن زبیر ونیول شو، عبد الله ابن زبیر ونیول شو او هغه د بیت الله په میدان کې نه شنقه کو سسو پانسی په دار وځړه. صحیح. نو دغه گورنر حجاج ابن یوسف د په لسم وار بیت الله شریف په هغه نقشه آباد کړ چې حتیمه ته بهر کو. صحیح. دروازه ولا یو کړه او دروازه ولا زکه چې ته خو بیا بل شي جوړول نه شو پروپاګاندا پاره کړو. صحیح شو. نو دا موجوده کم تعمیر چې دی اکچولی دا د حجاج ابن یوسف تعمیر ولا دی. حکومت صرف پاره کې ریپیر کوي، څه دی پکې ریپیر کوي، غټ ریپیر پکې. یو شاه مراد رابع ورته وایي، کینګ مراد رابع په 1040 هجری کال کې دی تیر شوی دی. 1040 کې نو لوی موډیفیکیشن چې په کړو هغه شاه مراد رابع کړو. نو کدا ورته انکلود کې دا موډیفیکیشن تم تعمیر وای نو یو لسم دی. ادروایز دا لسم تعمیر دی حجاج ابن یوسف والا چې کوم ولاړ دی. اوس د بیت الله اهم سیدونه نمبر اول حجر اسود، نمبر 2 ملتزم. ملتزم دا وګوره دا بیت الله شریف دا کار نه چې دې کار نه کېنته کانه لګېدل حجر اسود. بیا دې دیوال کې ته دروازه ده، دا دروازه او د حجر په میس کې چې دا کومې سره دیوال ده دې ته ملتزم وایي. سیدنا پیغمبر اسلام په طواف کې راغی دا د خپل مخ شی طرف به دې سره ولګو او الله تعالی ته به تضرع کوله. ملتزم. بیا ورپسې تاسو درشل وای نه دا دروازې لاندې شي چارچوب، دا لاندې نه چارچوب دغه سوده وای. سوې ورته عربي کې ورته سوده وای. سوده معنا لاندې نه درشل یا په چارچوبونو کې لاندې نه چوب. سلورم مقام ابراهیم، هغه کار چې ابراهیم علیه السلام د تعمیر په وخت کې د لفت په توګه استعمال کړل او هغه اتوماتیکلی ابراهیم علیه السلام په لفت کو بڑا یو اپشن دوه اپشن
دا ګوره الکترونیک طریقې سره باندې لفټ روشن چلی دا. بل شي دا حتیم مبارک پیغمبر علیہ السلام فرمایي څوک چې حتیم کې ودرېد د بیت الله کې ودرېد. څنګه موږ ذکر وکړو چې دا د صحیح سره د بیت الله سره هدي کې د خدای حکمت دی. کدام په بیت الله کې دنه وي نو ته دنه صرف بادشاہان بوزي، نو عام خلک بر دې سعادت نه محروم وو. الله تعالی حکمت داو چې بس دای بهارو ساتو ارڅو ګور دنه کې دي. حتیم مبارک اور دې حتیم د پاسه د بیت الله شریف پر ناله ده ناوا دې ته وایي میزاب الرحمت، یعنی بیت الله د چتنه چې د باران او په دې ناو باندې راځي خلک ورته سر لاندې شي. ځکه دې ته میزاب الرحمت وایي چې دا وبو د رحمت دی. او بل دا دلته حجر اسود والا رکن دی، د دې دا شاته کم کارنر چې دی دې ته رکن یمانی وایي. څه ورته رکن یمانی دا یمن طرف ته دی. رکن یمانی نو ملتزم سره دغه مخ لګول دي کوم قوا حجر اسود کولول دي یا ټچ کول دي کوم قوا کین لرنه الله اکبر څه شي لرنه بس ورته مخ کول دي الله اکبر. حتیم کې په حالت د طواف کې نه د طواف نه علاوه ځکه د طواف په موقع داسې د حتیم په دروازه کې ودنه شدي قوته نو هغه راوند ستا کاونټ نه دی ځکه هو بیت الله کې دنه او شافه راوند نه دی. نو حتیم کې ودرېدل یا د میزاب الرحمت لاندې ودرېدل او رکن یمانی هغه ته استلام دی. استلام دی لازم چتول دي اول ته بیا تر حجر پورې ویل دي ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دغه دعا وکوله. او مقام ابراہیم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اطاف بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ز په طواف وګرځولم څه وکړم طواف را باندې وکړ. اطاف بی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو راته ټول شي نه خول دا شه دې دا شه دې دا نو چې کله دې کانی لره ورسېدو دا کانی اوس خو یعنی دا بیت الله نو دې ته پروت دی دې ته پروت دی کیبل ونه ور یو کړل ګلاس کیبل صحیح هغه وخت کې د بالکل د بیت الله دیوال سره لګیدل ان دل ته پروت دا لټر یعنی حکومت تاسو کړل دي دې ته پروت نو چې دا کان ابراهيم عليه السلام مقام یعنی د درې دو ځای پیغمبر علیہ السلام حضرت عمر ته خو وهذا مقام ابينا ابراهيم دا زمونږ د پلار د ابراهيم د ولاړ کان دی. نو حضرت عمر ورته وی د طواف نه بعد مونږ د 2 رکعاته کو واجب دي. 2 رکعاته کو یعنی طواف چې کله سره وځلو کې د عمرې وی او که د حج وی نو ورته څه کوي 2 رکعاته کوي واجب. نو ودا دې مقام ابراهيم سره خواته نه کو نه الله تعالی وی چې واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. ها مقام ابراهيم دا د منځ ځای وګرځوي میز دې سره کلوز دا منځ کوي نو که امکان وی رشمی نو باید چلتے ہو کہ ریکمینڈڈ دے خو چې رشمی بیا الته کې حرام دی ځکه حرام دی دا خلق لاسونه نیولي او دغه دا دی وانتوب دی خلک سره منځیر د هدایت دا دی وانتوب دی. ځکه پیغمبر علیہ السلام په خپل وای و الا فحيث ما امكنا کدی سره خواته نه کیږي چې کوم ځای ممکن وي راغلی او کنه. ان اول بیت تاکک سرالم بنے کو ذغل الناس چې کې خو دې شوی د انسانانو لپاره. نو انسانانو لپاره زکوي چې د انسانانو خیر بیت الله سره وابسته دی. انسانانو خیر بیت الله سره وابسته دی او چې کله دغه بیت الله ظلمن شهید کړی شي او وار بیا چې بیت الله ظلمن شهید کړی شي او وار بیا نو بیا د قیامت راځي. نو قیامت سره معنا چې انساني دنیا ختم شوه. معنا دا چې څه شو
انسان نو پته ولګی دا چې د انسانانو د بقا دار او مدار خصوصي باندې دی په بیت الله شریف باندې دی ځکه دا د الله تعالی سمبل دی دا څه دی دا د الله تعالی نشانی ده الا اول بیت وضع للناس تاکیق سرلم بنے کور وضعا چی خود شوی دے للناس د خلق د فائدے د پارا للذی یقینا غکور دے ببکتا چی بکتی دے ببکتا چی بکتی دے اس دا بکا مکیتا اللہ تعالی بکا ہوئے نو دا اولی ورطا ہوئے نو دو وجہ ہوئے یو وجہ دادا چی پا تورات و انجیل کی د مکی د ویلی ذکر شوی دے ناغا د بکی پناہوانی شوی دے بیکا ویلی ورطا بیکا ویلی ذکر چی کلا د لغاتو په اختلاف باندې د اغا لفظ پرونسیشن هم بدل شي لکه سکندر نه عربي ورته اسکندر وای موږ ور سکندر وو امریکا ورته سوې الکساندر خبر دې کړل ای ورته الکساندر دی ګریټ صحیح موږ وو میکائیل هغه ورته مایکل ای ورته سوې مایکل موږ وو جبرئیل هغه ورته سوې گابریل صحیح نو ذکرانګي د هیبرو د مکی د پارا کوم لفظ شو هغه بیکا ویلی بیکا ویلی نو الله تعالی دلته د مکی په ځکه عربي کې مکه ده خو په هیبرو کې څه و بیکا و نو هغه بیکا ویلی الله تعالی لفظ بیکا ذکر کړ چې څه کنفیوژن پیدا نشي کني ما خو ډیر لالیان دي ایو خبرو کې اسنه او مکه وی ډونټ نو ځکه چې زمونږ په کتاب کې خو بیکا ده زمونږ په کتاب کې څه ده بیکا ده نو الله تعالی هغه لفظ وی چې بکا صحیح او عربی کې د لفظ بکا معنا ده عربی کې د لفظ بکا معنا ده انها تبکو اعناق الجبابره لوی ظالمان حکمرانان ناشي یا ظالم بندراشي بیت الله تا دا کوم سر فټ شي الله انها تبکو اعناق الجبابره بکا یا بکو عربی کې دي ته وای چې چاله په دې سر باندې زورو کې سر ولا څه کته کې سر بخانه خاکی تای کڅوګ د ظلم په اراده راشي لکه د ابرها پشان نغم سر ټیټ کی هغه باندې خدای د بل شان ټیټ کی چې به راپورته کی للذی ببکتا مبارک بلکې هغه باندې خدا سي عمل کوي چې لشکره ول ټول ته باکه یوازې یې بچو لشکره ول ټول ته باکه ابابیل باندې او دې بچو دې نو د باندې دوه مصیبت او شو یو خو دماغ ما وشو یو څه شو دماغ ما وشو نو د بګن پړ بیا سره پړ خپل فوزه به پړ صحیح یو دا زين چې وده بشه نو د بیڈ نه با الله تعالی سر چپر واچو چې سر دې ټیټ کوم صحیح څه زلوک سر چپر به راوچو مبارکن حسکور چې ډېر برکت پکې چول شوی دی وهدن او هدن معنا چې دا د ګایډنس علامه ده دا د هدایت شعار دی تاسو ته شعار وایي دا شعار ده د هدایت للعالمین لمخلوقات د پاره نو الله تعالی بیت الله ته یا د هغه دن شیونو ته د هدایت علامه وي لکه تاسو وګورئ يهوديان هغه خپل د دین نشانی لري ستار اف ډیوډ څه ستار اف ډیوډ نجمه داوود شپږ کارمنې دي دا یې سوې زمونږ ستوري چې لري پینځه دا یې لري شپږ وی نجمه داوود ورته نجمه داوود دا اولډ ټیسټمنټ په حواله باندې دا د دوی زمونږ پریزیډنټ د دوی نه زمونږ هم نه دا زمونږ د پریزیډنټ د چې هغه اوټینګ کوي چرته بل ځای تلل شي صحیح کیمپ نو دا ته سوې کیمپ ډیوډ یعنی داوود کیمپ څه دا وای مونږ سیکولر یو مونږ که سیکولر یو کیمپ ډیوډ څنګه خو مذهبي نشانی ده صحیح خبر ده کړل ځکه سیکولریزم دا پریکټیکل ده نه دا نیچر خلاف دی
نو چې نېچرل خیر امکان نشته. صحیح. اوس که سیکولر علمي نو دې معنا چې کیمپ ډیوډ بیا ولې کیمپ ډیوډ دی د پیغمبر ته ولې منسوب کې. صحیح. یعنی د پولیټیکل اهم فیګر چې د پریزیډنټ هغه کوم ځای کې نو د داوود کیمپ کې. نو د داوود کیمپ خو مذهبي شی دی نو پولیټیکل فیګر دی نو پته ولګی دا چې پریکټیکل نشوه. سیکولریزم پریکټیکل نشو. یو نمبر 2 چې کله دوی حل پوښتای د خپل آفس نو لاس کې دې سبا نه په بایبل باندې نو بیا خو سیکولریزم نشو ځکه پریکټیکل نه دی. اوس څه خو به کې دی کړل نه دی نو بایبل نه به بس کې دی نو پته لګی دا چې پریکټیکل نه دی. نمبر 2 نمبر 3 هغه پلیج اف الیجنس هغه چې وایي ون نیشن انډر ګاډ. صحیح. نو دغه پلیج اف الیجنس دا خو د کانسټیټیوشن یا د پالیټکس یا د سیاست دا غي اساس او بنیاد دی. څه شی دی؟ اساس. او دا هغه اساس او بنیاد دی انډر ګاډ. دا هغه اساس او بنیاد دی انډر پته ولګی دا چې سیکولریزم ټو ا ګریټ ایکسټنټ دا پریکټیکل دی نه. اپ پیسې باندې د ټرست ان ګاډ. صحیح. خبر ده کړه د چې کانګرس نه چې اخلاص یې ولې چې فاکر ما سره وختي چې ورسره په دې فاده چې مثلا راس فاده راس دا ضروري ادم وزیر from the dust and he was دا شی وای. هغه صرف دا نه ده د کاونټي اسمبلی ده د کاونټي اسمبلی دې ته نه له نو بعد زه وستم نو زه لړم او ما باندې شروع کړ نو ما سورہ فاتحه ویلا به امر بقره اخري دعایتونه ویل به مې دغه دوه ترانسلیشن او تفسیر وکړ. صحیح. او بیا دا وی لا شروع شو او ما ته دا وی هغه ریګارډینګ کوم نو چې یعنی پریزیډنټ سپیکر ناغه سپیکر هغه راته به سرټیفیکیټ اف اپریسیشن دا. صحیح. نو ما مرګ ته وی دا مرګ بیا سره چودري صاحب وغیرہ نو ما ته وی مې موسیقي مخالفت وکړه. صحیح شو. نو ټو ا ګریټ ایکسټنټ دا پریکټیکل دی نه. So, party group is associated with 15 million people who can return to Muslim level to be a part of Taiwan. Who's Arab is exactly what has again government street that's for religion actually. That's why more secular was about the Dawaka. No number 2 the Cristiano da وی کراس دی. هر چې زمونږ دا مون دی نو دا مون زمونږ اسلامیک سمبل نه دا کلچرل دی. دا څه دی؟ دا کلچرل دی. د اسلام سمبلز حضرت شاہ صاحب شاہ ولی اللہ سے فرمائی چې د اسلام اهم سمبل اسه ګډیر شي دي خو اهم سمبل دي څلور دي. نمبر 1 کتاب الله نو سمبل سره دا زموږ مخه راپروت دی. نمبر 2 رسول الله پیغمبر علیہ السلام دیم اهم سمبل دی. نمبر 3 بیت الله شریف دریم سمبل دی. او نمبر 4 صلات الله مونږ د هر انډیویډوال لپاره د اسلام شعار دی. اوس یو سړی چې مونږ وکړو چې مونږ کوي نو دا څه خبره دلیل دی چې مسلمان دی. نو فی آیات بینات پدے بیت اللہ کی نشانیں دے بینات شکارا. بینات مانا شکارا. مقام ابراہیم پکے دے متا استوش مارے دانشانی صفا پکے بل نشانی دا مروہ پکے بل نشانی دا زمزم پکے بل نشان بلا دے نشانی. فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ سوچ داخل شدیتا کان آمنا نو دا بیت اللہ امن ورکون کے داغ دا پارا یا کان آمنا سوار مامونن چی بیت اللہ تا سوک وردن نشو نو دے محفوظ شو دیتا شو محفوظ شو. نو اس دا آیت دا دی حصی اپلیکیشن سے دے اپلیکیشن سے دے. نو درې امامان وای امام مالک او شافعی او احمد ابن حنبل رحمهم الله چې کله حرم د حدودونه بهر هر چا هر څنګه جرم وکړي
داولی کا سیف اللہ خان دا حرام حدود دا جدی طرف نتیجے درویش ملے تقریبا جدی طرف نتیجے تا حج کرے فرید خان ارادہ لرا ہاں نو درویش ملے دے جدی روان شي نو درویش ملے لا پاتی مکہ معظمہ تا چلتا سڑک جدا شي یہ غنی تا خیال ده صحیح سیف اللہ خان تا حج کرے ہاں مسامت آنا کر ہاں نو دغل ته ورسه نو الته بورډ لګیدل دی روډ فری وی دی داشي نو لیکلی دی فار مسلمز او دی اذر ون فار نان مسلمز هغه بار بار واسي د حرم د حدودنا یعنی درویش ملت مکه ته پاتې شي نو دا څه د جدي طرف نه درویش ملت دی خو مدینه طرف نه چي دی نو بس مکه ته چې راځي شي ځکه دا پوینټس پیغمبر اسلام نه ګوري دي چا ګوري نو جدي طرف نه درویش ملت کې لګوري دي خو مدینه طرف ته بس د مکه معظمه د آبادی نه چې اوسه نو بدل تل کړي حدود الحرم سړي کړي حدود الحرم خبره زين کړه نو د حرم حدود ته دنه چې یو سړي هر قسم جرم د حرم نه حدود نه بار وکړو او و تفسیر د حرم حدود ته نو درې واړه امامان وای اغلب سزا الته نه ورکه دولت هغه ته قانون الته نه اپلای کې قانون ورته نه اپلای کې خو امام ابو حنیفه فرمایي چې دا اپلیکیشن د هر جرم د پاره نه دی دا د هغه درو جرمونو د پاره دی صرف چې په کوم باندې دا هغه ایکزیکیوشن شرعاً لازم دی چې د مجرم ایکزیکیوټ کول هغه شرعاً لازم وي نو هغه درې جرایم دي نمبر 1 قتل عمد څه شي تصدیق قتل نمبر 2 زنا بعد الاحسان تو واده کړي بنده زناکاری کول سټونټ او نمبر 3 ارتداد بعد الاسلام د اسلام نه بعد مرتد کېدل اسلام نه بعد مرتد کېدل نو هر ارتداد اسلام بعد لري کیا یو څوک چې مسلمان یو واچ مسلمان شي هر چې مسلمان شي او بیا کافری دی مرتد وي نو چې اسلامي حکومتي دا غره پر سزا د ایکزیکیوشن نو یو بندا د درو جرمونو کې کم یو جرم هم د حرم د حدودونو بهر وکړ او بیا و تخته د حرم ته حدود ته نو الته ورته قانون نه اپلای کیږي بلکې امام ابو حنیفه او درې واړه امامان وایي یضیق علیه هغه باندې به امبارګو راځي سبق اور باندې امبارګو ان سنس چې خلکو ته خبردار کړي چې ډوډۍ ورکړه کچا ولا او بو ورکړي کچا ولا صحیح نو سبق هغه وګته کې پاتې نشي پاتې کېږي صحیح نو الټیمیټ ریزلټ بسې چې د حدود نو بار راوځي خو په خپل مرشي دولت کې تندرا او یا به الټیمیټ ریزلټ بدای چې حدود نه بار راوځي او ځان د تسلیم کی سرندر بکی البته کچا هر قسم جرم د حدود د حرم دنه وکړه د حرم د حدود دنه وکړه نو بیا هغه ته قانون اپلای دی ځکه چې الله تعالی لفظ ویل ومن دخله سوق چې د جرم نه بعد داخل شدی تکاله امنه نه خو جرم نه بعد نه داخل شي خو جرم یې په حرم کې دنه کړی دی یعنی حدود د حرم کې او دا غره لپاره قران وای ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم سوق چې د حدود دنه ظلم جاتے ہیں وائلیشن کی اللہ تعالیٰ وی اغلا زبردست پنشمنٹ ورکا میرے عدالت تو بیرا ہو رہے ہیں اگر ذائی کہ خنا اگر تو پھر آکے رہے میں لیگل پروسیس میں بیٹھے رہے صحیح شو صحیح دیکھا ہاں سوچو یعنی په د حرام حدودو کې دنه قانون ورته نه اپلای کیږي هغه باندې به امبارګو لګي چې هغه بهر راوځي له حدودونو او تسلیم شي یا خو ورکه کنه دا امبارګو ډیره پر لګي چې بهر راوځي نو قران کریم وایلیشن خو نشي کولای
نشي نیولې کنه سره یوګي مهمه ده ها نه کنه نه به نشي ها او به کې ولکري او سری په یو لکري فلراو مگر کله صدر افغانستان په کندهار کې خلک شریف په بعض خلک ورننه وصل نه معفول نه هغه باندې امبارګو کو چې هغه بار راځي همس کې یو کندهار کې اندو خلک وروړي کشر په لنه وځي اندو خلک په مسلمانانو کې شي په نه نو چې اصل کار نه کوي یو نه څه څه چې په لنه اه دا به څه دا د وسبادو په نو کو دنه ومن دخلو سوچ داخل شي حرم تا کان آمنا نشد محفوظ ولله اخاذ الله لپاره غل الناس په انسانانو نو الله تعالی دا څه ونه چې وعلى الناس لله او په خلق لازم دي د الله د پاره د بیت الله حج نه الله تعالی ولله د خدای د پاره على الناس په خلق لازم دي وګوره د تقدیم تاخير کې یو فائدہ ده چې خدای دا څه ویلې وي چې وعلى الناس لله په خلق باندې لازم دي د خدای د پاره دې معنا دا چې فائدې خدای ته رسي دې معنا دا چې تر حج فائدہ چاته رسي الله تعالی نو چې الله دا وی ولله علی او د خدای د پاره په خلق لا فائدې پاتې رسي ولله علی الناس حج البيت او دویمه دا چې حج بیت الله کې نیت به 100% مخلص وي سوره سل پسلو کې مقتدی وجه الله تعالی ولله و چې خالص د الله د پاره وځي سبکه خالص د الله د پاره وځي اځنه څه بل انټنشن سره لاړ شي صحیح نه خالص د الله هو الته چلاړي دا چې څه خو جایز کار نه کوو چې جایز کار چې څه خو نه کوا که تجارت کې نه کوا څه پروهیبټډ خو نه دی صحیح شو ولله خالص الله لپاره غل الناس فخلق لازم دي حج البيت حج د بیت الله حج معنا حج اوس د حج او د حج لغت کې دوه معنی دي لټنی دوه معنی دي یو معنی د زیارت څه ویزټ زیارت معنا ویزټ او دویم معنی د قصد انټنشن څه قصد intention that Baytullah must be your final destination پدې اراده بدل او technically د حج معنا ده رکن خامس د اسلام پنځم رکن د اسلام او چې کله آیت نازل شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل من ملك زادا وراحلة فلم يحج لا أبالي به يموت يهوديا أو نصرانيا سو چې د توشي تاسو توشه وایي د توشي او د سورلای وسلري د توشي او د سپرلای وسلري او حج نو کومل څه پیغمبر علیہ السلام فرمایي زما I don't care she is going to die as a Jew or Christian صحیح او تایید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے د دې حدیث په اساس چې پیغمبر علیہ السلام تمره سخت الفاظ ویلي دي چې کله زما اجتهاد او ډیریکشن ما ته دا وایي زما اجتهاد او ډیریکشن ما ته دا وایي چې چا وسط حج وی او نه کوي فرض حج حضرت عمر وی چې زه خو غواړم چې لکه د غیر مسلم په شان په باندې ټیکس کېدم څه په کېدم یعنی چې تاسو په کېدم ججا to treat him as a non-Muslim to treat him or to deal him as a non-Muslim دویمه خبره چې اوس دا حج دا چې فرض شي نو کولې کله پکار دي نو ټول امامان په دې متفق دي چې دا په فور فرض دی ډیلې کې به نه چې آینده کال لبشي ډیلې کې به نه چې آینده کال لبشي نمبر 3 چې دا استطاعت د سنه عبارت ده من استطاع سوچ چې وس لري دې تر لارې استطاعت د سنه عبارت ده نو پنځ د امام مالک رحمه الله
چې چا بدن صحیح دی او د پیدل تلی شي پخپو بس بسم الله دی. امام شافعی رحمه الله هغه وی دین مراد د مالی استطاعت څه شي پیسو والا. نو که بدن ټیک نوم دی خو چې پیسې ورسره شته حج په فرض دی نو که خپل نشي کوله ته حج بدل به څه کوي که خپل نشي کوله بل څوک به کوي. امام ابو حنیفه فرمایي چې استطاعت عبارت ده د دواړو شیونو نه بدني استطاعت او مالی استطاعت. نو فرض کیږي به یو سړي باندې الا when he will get both of them together چې بدني استطاعت او مالی استطاعت دا دواړه join together شي نو الا ته باندې حج لازميږي. نو تطبیق به څنګه کې تطبیق به داسې کې چې یو سړی کله په بدن باندې روغ نو پیسې ورسره نه وي څنګه ورسره مالی استطاعت نو لیټر ان چې ډیر زور شو ګرځیدې نشه یا فلج شو څه شو فلج شو چې بیا ګرځیدې نشه د فلج کېدو د وجه نو آل اف سډن لیټر ورپسې چرته راغی چې ستا په نامه باندې چاویل کړی څه ستا په نامه باندې چاویل کړی دی $1 مليون فلانی بینک کی صحیح. نو پیسې خور سر راغله استطاعت مالی خور سر راغله او بدني استطاعت نشتا. نو پنځ د امام شافعي حج په فرض شو پنځ د امام ابو حنیفه حج فرض نه دی دا ولیکا ځکه چې بدني استطاعت ور سره جاین ټوګیدر نه دی. او بل مسله چې چا باندې حج فرض شو دله کوي حتی چې بدني استطاعت ختم شو نو لازم دی پدو چې خپل طرف نه نیابتن سو کوئی حج بدل لپاره د مرګ نه وړاندې خو کوي نه لګو نو بیا باید چې د وصیت وکي په لازم دی چې وصیت وکي چې زما مال کې زما طرف نه څوک حج ته ولېږي. که وصیت نه وکړو نو پنځ د درې امامانو امام مالک شافعي او احمد رحمهم الله هغه وی بلا وصیتهم د په مال کې د در طرف نه حج کول لازم دي ځکه دا باندې یو قرض پاتې دي څه شي. خو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې بغیر د وصیت لزوم نشته د حج د وصیت له کو یعنی لازم نه د ورثه باندې چې د طرف نه حج کوي خو باید چې سره د خپل پلان سره احسانو کې چیرې ناروای کړی دي په کار چې تلوي چلو وسغل نه دا فرید خان بولی ګو طرف نه خبر ده کړه نو امکان څه چې الله تعالی قبول کړي خلقی کم مثال 6,000 پوروڑی دی ہمارے فکر دادرے زرے 15,000 خدای کولای هر وخت یې غسته شي او کنه د استطاعت دی د ځان دی نه کړه یعنی مقصد چې تاسو په وخت کې چې راشي په درې میاشتې کې به پوره ورکړي پوروړې وکه دا کنه پوروړې دې ته وای چې هغه سړې دي پریدینه چې د ملک پرې دی اجر چا در باندې پور دی هغه خبردار وته نشي چې څو پر زما پیسې دې نه ادا کړی جوای پیدا د رسول مرګ دې مټه نو خو سم چې بانک مسجد خبر افغانستان ته وایي علاقه ما او مفتي نه نه هیڅ نه وایي دا ګور ایکسکیوز دی اول ما چاول د مامن زکات کې راځي کې مانو زه خبر وړم په دا ورته نه چې دا خبري اولاد راشي ایبم د پور وړي دا پور خو تر قیامت روان دی ما پلان واخاله مخکې د مور حج نو کړ ها څه کې واسطه هیو کړ روز کاله خاله دا هغه راځي څه واسطه دوی د فامیل مور د کندهار کې مشهور قصه ده یا خان ستانه ها د مور هغه خاو اچھا نو ما مور څه کال بیا وته څه واسطه وای ته چې واړه ګرځي یا خان ستاوه څنګه یا خان ستاوه ها
نوس بلا مسئلہ چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ولې وایي چې بغیر د وصیت حج لازم نه دی چې حج کړه نه دی مس کړه دی او په فرض نو بغیر د وصیت لازم نه دی هغه وایي ځکه چې حج عبادت دی حج څه دی او عبادت نیت غواړي عبادت څه غواړي نیت غواړي د چا چې بچا فرض دی عبادت نیت غواړي د چا نیت چې پاچا باندې فرض دی نو سا خو مړ دی نو نیت خو نشي کولی خو دا وصیت قائم مقام د نیت دی دا وصیت په حج کې کړی دا قائم مقام د سره دا قائم مقام د نیت دی نو دا سړی چې هغه طرف نه وکړي دا وصیت پلس د دې سړي نیت دا هغه طرف نه چې جاین ټوګیدر شي نو دیٹ از کالډ هیز انټنشن اصل دې بوډا کوم اپلیکیشن څه ده کنه یره دل چل ور دی ښا څنګه ته پر خانه دا زموږ بوډا امام چې دل چل ورته د قانون دی اپلای کولو اوس دا حج بدل به څوک کوي یا څوک کوي شي نو درې امامان وایي ها درې امامان وایي چې چا خپل حج نه کړي هغه حج بدل نشي کولای کوي کنو ادا کیږي نه هغه وایي کوي ادا کیږي نه او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې ادایګي خو یو شي خو مکروه دی ادایګي یو شي خو مکروه دی نو باید چې داسې سړی په حج بدل ونیږي چې خپل حج کړي ځکه چې شي کنه بیا پر سکه ونه وللہ علی الناس حج البیت من استطاع غیر سبیلا سوچ طاقت لري دې تدلاري ان درسیدو ومن کفر اچاچ کفر کو فإن الله غنی عن العالمین نو تاکي سره الله تعالی بے پروا دے عن العالمین من کفر یعنی یا عقیدتن کفر کو چې حج باندې عقیده نه لري حج باندې عقیده نه لري او یا عملا کفر کو چې فرض وو کوي نه نو دې ته عملی کفر وایي دې څه وایي عملی کفر چې کوي نه نو الله تعالی فرمایي فإن الله غنی عن العالمین څه خود مخلوق ته به حاجت زموږ د ضرورت ده صحیح لکه مونږ چې امریکا کې هو کې الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا اصلح عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من خزي وعذاب الآخرة اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم لما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير الحافظ وارحمه